بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو د خپل کیمرامین یاسر خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د رمضان د یو هفتې نه مخکې والا تر نن ورځې پورې د روزاني حسابه پورې خلکو له څه ناڅه ورکوي. زه مننه کوم، یو ورور موږ ته 15,000 روپۍ رالیږلې وې، یو ورور چې کوم دی 11,000 روپۍ د بهر نه رالیږلې وې، یو ورور د ملیشیا نه 5,900 رالیږلي دی، هغې یو زنانه له رالیږلې وې. دغه شانتي د یو خوراکي په مرسته باندې چې کوم دی نو موږ دومره سیسټم وچلو روان یو پې. کتونکو، معاملات د الله سره ټیکول دي. دا زنانه یو اعتماد لري، دلته کې راځي، دا په زرګو زنانه وي، خو یو خو موږ چاته غږ نه کوو. یو دا زنانه چې کومې دلته راشي نو موږ ورته نور څوک مه کړوی، ځکه چې موږ سره دونه بجټ نشته چې چاله ورکو. نو ښه کار شیر کولی شي. دا نیتونه ټیک کې یو سړی وي چې د دوی په سر باندې پیسې پیدا کړئ، نو خو تا رالیږلي وي نو راته ویلی شي. چاله هم ګیلاس اوبه نه وي ورکړې او د دې زنانو بېعزتي کوې، دا محتاجه دي. ښه یو وي تاسو سره د ښځو ډېر زیات روزګار دی، نو چې د خلکو د دې زنانو سړي نشته دی نو ضرور به ماله راځي. لکه د دې ښځې خاوند چې کوم دی خودکشي کړې ده، 15 بچي دي، 15 بچي. د روجماتي په ټیم کې چې کله خلکو نه روجماتي پاتې شي نو دا بچوله چې کوم دی نو بالټۍ ورکي نو په دې کورونو کې ګرځي، نو چې هغه سروړي نو دا مور سره د بچو وخوري. تعلق یې د افغانستان سره دی، ښه دې ځای سره هم نه دی. د څو کالو نه دلته کې راځي، څومره پورې مطمئن نه دا او په خپلو وایي څه په دې موقع منګه دا شپږ 2 کاله به راځو، 8 کاله به کېږي چې راځو. منګه موږ ته هر څه میلاویږي دلته. منګه لکه هېڅوک هم نور نشته، موږ سره مرسته نه کوي. ستاسو ته راځو، دلته مرسته تاسو موږ سره کوئ. او ما دا بچي سم جامې هم پردۍ اچې شلېدلې او موږ ماښام روجمات کې پردۍ روټۍ راوړي، بیا موږ روجمات یې وکړو او بچي مې جاړي راته. موږ سارې 11 بجې راغلي هلته ناست ستاسو ته انتظار باندې. تاسو اوس رالی که نه، نو اوس تاسو موږ ته دا یو څه بل سره واخېستل ایښي دي او موږ تاسو نه ډېر شکردار. دا د افغانستان سره تعلق ساتي چې روجماتي ټیم کې تاسو بچو له دغه ورکړي چې دې روړل کوي. او بچي مې لاړ سي خلکو نه وظیفه راټوله کرایه وړي، ماښام روجمات خلک روجمات ته ناست. زما بچي منډ راوخي، کله بالټۍ ته ولېدلې، کله روټۍ ته ولېدلې. زه ورته وایم په خیر ده، په قرار راځئ. نو په هغه نه روجمات نه وروسته به بیا خیر په کلاره وخورو. دا موږ باندې څه فرض نه دی، اول لمونځ به وکړو بیا به وروسته روټۍ وخورو. بچي مې ولېدلي، کله یو ځای خوږ یو کله بل ځای. موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ کې. ډېر بچي هم بیمار دی. دغه زوی مې بیمار ده، د زوی مې په مرۍ کې غوټې دي او وینه مو اوس کموي. څوک ډاکټران وایي ټي بي ده، کله ټي بي علاج ته وکړم او کله څه وایي کله څه وایي. اوس اختر نه پس وایي غټ علاج لکه ټېسټونه ورته کومه اسلام آباد ته به ټېسټ ولېږو، ډاکټر راته ویلي اختر نه پس یې راوله. ما سره اوس پیسې نشته چې زه بوځم. کتونکو، دا به موږ په 1.5 روپۍ اخیستی، دا ونیسه. دا اوس په 440 روپۍ باندې. ښه د دې چڼې قیمت تپوس هم وکړه چې دا په څو کېږي، د دې لوبیا تپوس. خوشحاله او ډېر خوشحالي بچو له راله جامېګانې هم راکوي، هر څه راله کوي، ډېر خوشحاله وي. دا والا دام والا راشه دی. مونږ دې ځای ته راځو، تاسو مونږ سره ډېره مرسته کړې ده. 5 شپږم کال تاسو مونږ لږ څه راکوئ، خدای له جون دورو اسټه درکو. زمونږ ډېره غریبي ده، کور هم د کاریر او سړی مې نشي تماشې کوي. نو نور سم دغه چې دلته تاسو له راځو، تاسو راسره مرسته کوئ. ستاسو سره د خدای مطمئن دي، ډېره مطمئنه یم، حقداره مې حقداره، بالکل حقداره یم. واړه واړه نشي کوي، نشي تماشې کوي، واړه واړه بچي مې دي، نور څه سره مې نشته. دا ونیسه راشه دی. ښه ته د کوم ځای؟ زه چارسدي یم. مونږ پلار مې مړ دی، کور کې هم څوک د ګټې وټې شته نه او وروڼه خویندې مې واړه دي، 4 وروڼه خویندې مې دي. چې مونږ چې څوک راله سره کړي پردي خدمتونه ده. کومه مور مې د ګردو بیماره ده او دړم بیماره، هغه بیماره او هغه بیمارو خوړه په کټ کې پرته ده. مونږ پردي خدمتونه زه کله کومه، واړه وروڼه خویندې مې کله څه کومه کله څه کومه، خو وروڼو خویندو له را پیدا کومه، ځکه چې واړه وروڼه خویندې مې زما عمر کم دی. زما همزولې اوس لکه داسې بار ګرځي. ستا همزولې بار ګرځي. او پلار دې نشته؟ پلار مې نشته. پلار مې څو وروڼه دي؟ 2 وروڼه مې دي. هغه مې یو بیمار دی، یو ډاکټران وایي د ده په ګردو کې زخم دی، کله څه وایي یو کله څو کالونه دلته راځي؟ دا دویم دریم کال هم دی چې راځو. دې روژه کې دویم ځل دی که نه؟ جی صحیح ده. دوا کوه ده. ښه واله راشه دې خواته. ښه
زمونږ دا دویم پیره ده بلې پیره باندې لوړه راکړو او اوس پای چینی کو راکې چې سره راکې کیلو بیا راکې صحیح ده تاوی غوړي راله راکې غوړي راله چې سره راکې دوا کوه الله خوشاله راشه دی خواته ها ستا سویم ځل دی زما دویم ځل دی څو بچي دي شپږ میلیونه دي 2 مې زامن دي خاوند مې څه کار روزګار نشته کور مې کاري دي شپږ لوریانې دي شپږ لوریانې مې دي الله دې خوشاله کړي دا دویم ځل دی که نه دویم ځل صحیح ده کتونکو تاسو وینئ ښه ستا بچي دي شته حاجي څو 2 لوریانې مې دي خاوند مې معذوره دی خاوند دې معذور دی حاجي څو لوریانې 2 خوشحاله دي ځای نه حاجي بالکل خوشحاله وو صحیح ده کتونکو دغه سلسله به روانې زموږ سره اوسي کتونکو څنګه چې موږ دې زنانو ته اوړه ورکړل وړي م ورکړل بوتل روح افزا م ورکړله او هر مازدیګر الحمدلله چې کوم دی نو دوی دې ځای نه ځان سره روجې چې کوم دی نو وړي دا واله ګاڼه ده واله ښه ها ستاسو هم ګاڼه ده راځه ستا هم ګاڼې که نه ځه دا 400 ته الحمدلله چې دې ځای نه ځي ځه دا واله بچي شابه ځه ځه ګاڼې دا واله دا واله دا واله دا واله بچي ښه دا واله دم واله بچي تاله خو مې 2 درکړې که دا واله راشه مورې راشه راشه مورې دا کتونکو خیرات دی دا واله دا ونیسه دا ونیسه ها دا مونیسه ها دا مونیسه ها کتونکو دا چې دی وخت کې منګه صدا تاسو ګورئ په کیمره دی نو چا به کې 2 یوړئ کور کې ګڼ یو نو دا روجي دغه نه پس چې کوم دی نو بیا 80 کسانو ته ورکړی کېږي په دې باندې موږ د بیرسټر عمر بختیار خان ایډوکیټ او د خالد بختیار خان ایډوکیټ عمرزی ډېره زیاته مننه کوو چې د هغوی دغه تعاون موږ ته ترلاسه دی په دغه چاولو کې او دې سره سره موږ علیم هم ورکوو خو چونکې دې وخت کې هغه لږ لیټ وي نو دویمه مرحله کې بیا راځو دغه یو سلسله تاسو وکتله په خپلو دعاګانو کې میاست ساتئ زموږ په دعاګانو کې او کوم خلک چې را سره تعاون کوي الله دې هغوی له عزت ورکړي بل دا زمونږ ټیم دی دا وګوره دا لګیا دي دا لږ راواړوه او احسان الله راب دغه شي احسان الله د دې ځای مونږ مشر کړی دی را پاسه لږ نیغ شه دا ټول ملګري چې کوم دی الحمدلله مونږ سره فی سبیل الله لګیا یو دغه کار روان دی ډېره مننه خوشحاله نصرتا دا د کور دی ورکو کټین مده ابو بکر خان جاری کرا يو ولا بيوا يو ولا خبر كده ما شوفان ولا خان وني سبحان الله خان دور كده طيب انا لي خان دور ولا خان دور عليه موږ دا ډېر خلک راځي چې هغه په وخت وخت راشي د موږ دې کله ډېر خلک له چې کوم دي نو الله مخکې او ډېر خلک راځي نو دا دا خبرې نشته سره
انا پیژنې بس